د آیت مبارک چې کوم دی من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس شاید که یو طرف ته قوت ورکوونکې خوراک او د خوند د مزې ذریعه ده، نو بل خوا د مرضونو دپاره نسخه ده، د شفا هم ده. او دا د خالق کائنات د باریک گشتي میشن چې د هر قسم ګلونو د میوونه یو دغه راجمع شي، یو عرق راجمع شي، پاکیزه یو سیس چې کوم دی راجمع شي او په خپلو محفوظ کورونو کې ذخیره کوي دا مچۍ. ټیک شو که نه؟ چې هغه د انسان دپاره د شفا ذریعه ګرځي. داسې چې کوم دی نو حدیثو کې هم راغلي دي، لکه بلغمي مرضونه کې چې کوم دی نو دا هغې دپاره انسان ته صحت ورکوي. دا شانتې په مختلفو دوایانو کې چې کوم دی نو شات استعمالیږي، طبیبانې چې کوم دی په معجونو کې چې کوم دی مختلف قسم معجون هغې تیاری او فایي چې کوم دی استعمالوي. بل یو خاصیت پکې دا هم وي چې حکیمان کم سیس جوړ کی، کم دغه چې کم تیار کی، کم د مختلفو بوټو د مختلفو یا د ډرای فروټ وغیره نه، نو هغه اکثر بیا چې خپل منځ کې میلاو شي او دغه شي نو هغه خپل منځ کې بیا خرابېږي. کم چې وچ جوړ کړه شاید داسې نه خرابېږي، کم چې هغې نه دوایي جوړوي نو هغه اکثر خرابېږي. نو په دې کې چې شات واچولی شي نو د شاتو غټ خاصیت پای کې دا وي چې هغه بیا خرابېږي نه، څښا کېږي نه، څنګه چې سالم خلک پوخ کړي هغه ترکې شي. ټیک شو که نه؟ نو دا یو خاص خاصیت د دې دا هم دی چې هغه نه خرابېږي. چا چې څومره عمر پراته په خپل هم نه خرابېږي، بل څیز چې واچوي نو هغه څیز حفاظت هم کوي، هغه هم بیا نو د نورو څیزو حفاظت هم ډېره زمانه کوي. دغه وجه ده چې طبیبانې د زرګونو کلونو د څیزونو کې چې کوم دی نو پراته هغې سره هغې استعمال کړي. ټیک شو؟ او بله فایده دا ده چې د ګېډې نه فاسد ماده چې کوم دی په ایستلو کې چې کوم دی ډېره فایده ورکوي. نبي کریم وسلم یو صحابي ته د خپل ورور د بیمارۍ نبي کریم وسلم ته یو صحابي د خپل ورور د بیمارۍ حال بیان کړو. رسول الله وسلم ورته د شاتو د څښلو مشوره ورکړه. بله ورځ بیا راغی او ویل چې زما ورور بیماری هغه شان ده. دوی بیا دغه مشوره ورکړه. په درېیمه ورځ هغه بیا وویل چې اوس هم څه فرق نه دی راغلی. رسول الله وسلم وفرمایل صدق الله وکذب بطن اخیک، یعنې د الله پاک قول چې کوم دی بېشکه رښتونی دی، ستا د ورور ګېټه دروغجنه ده. مراد دا دی چې قصور د دې نه دی، د مرض د خاص مزاج په وجه سره یې زر اثر نه وي ظاهر شوی، نو دا د دې قصور نه دی. د دې نه پس یې پرې نور اوسکل نو مرض چې کوم دی هغه چې کوم دی نو ښه شو. دلته په قرآن کې شفا د هر مرض دپاره چې کوم دی شفا کېدل، دې سره چې کوم دی چې دا به د هر مرض دپاره شفا وي. لیکن د شفا الله تعالی چې کوم دی ځینې بندگان داسې دي چې کوم د پاره یو مرض د شاتو په وجه باندې چې کوم دی د شفا میلاو شي، بعضو ته چې کوم دی د بعضو بل مرض چې کوم دی هغې ته د شاتو په وجه باندې شفا میلاو شي. ټیک شو؟ نو الله تعالی ځینې اهل دل بندگان داسې وي کوم چې د هر یو مرض دپاره د شاتو په شفا کېدو کې هیڅ شک نه کوي. ټیک شو که نه؟ په هر مرض کې چې کوم دی هغه څه کوي؟ شات استعمالوي. د دوی د خپل قول په دې ظاهر باندې دومره محکم یقین او مضبوطه اراده او عقیده ده چې د ننکۍ او د سترګو علاج، د دانو علاج، ټیک شو، هغه هم په شاتو سره کوي. دا به تاسو اورېدلي چې خالي شات وي، سترګو کې څه قسم فرق وي، په سترګو کې واچوي، نو سترګو کې دا واچولی شي نو انسان ته ډېر تکلیف میلاویږي، ډېر زیات چې کوم دی سترګو نه اوښکې روانې شي، سترګې سوځي، ډېره ګرانوي، لیکن سترګې ورسره سیټ کېږي، سترګو کې څه قسمه بیماري شي. حضرت ابن عمر رضی الله عنه متعلق په یو روایت کې دي چې د ده په بدن باندې چې کوم دی نو ننکۍ راختلې وي، نو په هغې به شات فورې کول او علاج به کولو. ځینې خلکو د دې د وجه چې کوم دی نو تپوس وکړو، نو جواب کې وفرمایل چې آیا الله تعالی په قرآن کې د دې په حق له دا نه دي فرمایلي فيه شفاء للناس؟ دا چې کوم دی الله تعالی په خپل قرآن کې د دې متعلق دا نه دي فرمایلي. نو بیا الله دا هم فرمایي ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. الله تعالی د خپل کامل قدرت
دا مثالونه چې کوم دی بناول نه پس انسان ته په دې باندې د غور فکر کولو دعوت ورکړی دی چې د قدرت په دې مثالونو کې غور فکر وکړئ او وګورئ چې الله تعالی مړه ځمکه په اوبو سره ژوندی کوي ګندګي او پلیتۍ په منځ کې تاسو دپاره صفا مزیدار خوراک چې کوم دی پیدا کوي ټیک شو که نه بیا پسې چې کوم دی ذکر وشو چې انګورو او کجورو په ونو باندې چې کوم دی نو هغې نه چې کوم دی تاسو ته مختلف د څښلو څیزونه جوس وغیره